نظما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې کوي. علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلي د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د ده اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب کم، نو الله دا رمضان کاڼی ور مخامخ کی چې ور مخامخی کی یو چس ناری کی او دا رمضان کاڼی ټول سمندر اوچ کی. نو په دې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره ایښې ده چې په دې 11 میاشتو کې دې څومره ګناه کړي الله د دې میاشتې په برکت ټوله ختم. نو عزیزانو عرض مې داو چې دې میاشتې لا ملا وتړی ختمونه پکې وکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د رمضان په میاشت کې 1 شپېته ختمونه کول، 1 شپېته، یو ختم به په تراویح کې کولو، یو سپاره به ویل، او یو ثابت ختم به د شپې کولو، او یو ثابت ختم به د ورځې کول. سهار نه به تر ماښامه پورې یو قرآن ختم، بیا به تراویح چې وکړي بیا به شروع شو، نو تر سهار بانګه پورې به بل ختم وکړو. 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی، 40 کاله مونږ یو ختم هم نشو کو. هغه جماعت لټو چې چرته امریکنی انجن امام ولاړی او ګرسته وباسي، یو ختم نشو. عزیزانو ما 40 کاله ختمونه کړي، د یو شپې ختم ما کړی دی. 8 بجې ماسخوتن هم نیت وتړلو، زمونږ یو استاد او خدای دې غریق رحمت کی هغه پسې، او د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ورپسې ولاړو، چې 3:30 بجې شوې نو ودوحا ته ورسول. پاو کم 10 سپارې په یو رکعت کې ویلې، ا باقی پاوې په نورو رکعتونو کې وې. نو عزیزانو عرض داو چې په دغه ورځو کې د قرآن ختم یو په تراویح کې ډېر ضروری دی. امام حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولیدو، نو تپوس ته وکړو چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشالېږي، ته په څه خوشالېږي؟ لکه اوس ما نه ته تپوس وکړي چې ملا صاحب ته په څه خوشالېږي؟ مولیانو طبیعت خو درته معلوم دی چې دی په څه ډېر خوشالي که نه جي؟ نو داسې هر سړی د خپل شان مناسب په څه نه څه خو خوشالي، خو بیا په دې نغدو که خیال وکړي هر سړی خوشالي. نغدو زمونږ بیړه تباه کړه، زمونږ کورونه یې وران کړه، عمر له زمونږ کور جهنم کړو، عمر له. د نغدو د پاره مونږ په ایس ګناه سرپه نه ده، په ایس ګناه. د نغدو د پاره وګوره په دې ملک کې ګرځه، کم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لونه بل ته سپلای کوي د نغدو د پاره، دا خو عام شی دی. تاسو راشئ وګورئ نن د ملک د هوټلو ډک دی، ټول ملک هوټل شو. په دې هوټلو کې وګوره الکان سپلای کی د نغدو د پاره. هیروین چې د انسانیت دشمن شی دی هغه سپلای کیږي د نغدو د پاره. نو نن زمون عمر لکور چې د هغه جهنم شو، د جنت ته مې مه کوئ، ما جنتونه نشته. زه چې په کومه زمانه کې اوسېږم نو ما ته د ځان نه واله تر خفه نه شئ تاسو پورې جنت منت نه ښکاري. یو لیونی ما ته راغلی ویله بېدیګر ملا ته یې ماله تبر ورسره و، تبر یې د صادر نه راوویست، ویل دا تبر ګورې په دې به دې کیمه کم، که دې د جنت نوم واغستی په دې تبر به دې کیمه کم. زه ویرېدم ما بیړی غرکشه چېرته خو لیونی دی رښتیا مې ونه وی. ویل په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړه، جنت نشته، او نه خلکو ته د جنت تقریر وکړي، او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی، اور مې تازه کړی دی، خلک را تیاروه چې راځي. نو ماما جنتونه نشته. تاسو په ایمان یې وای دی ځان ته وګورئ، مونږ د انسانیت دشمنان یو. مونږ یو محتاج چې وي محتاج او تا ته ودرېده، محتاج دی او تا ته ودرېده، او تا د هغه د احتیاج د لرې کولو د وس مطابق کوشش ونه کړو، ته به جنت ته ځې. روژه نیسه نو داسې به خر ته هم زه خوله وتړم ټوله ورځ به ګیا نه خوري. تپوس به کوې چې روژې میاشت راله، هسې نه چې څوک ماښامې بې ترکارۍ
یا ماخامه بیرو جماعتی اونکی که په محله او په کلی کې یو کور بیروټای او بیرو جماعتی پاتې شو الله به په دا ټول کله جهنم ته بوزي دا ټول کله زه په زندګۍ کې ودونو مدونو ته نه ځم که د پلار واده مې نه ورځم وجه څه ده وجه دا ده چې یو ځل پېښ شوی وم یو ځل داسې لین لګېدلی دی د روټۍ نو یو سر ته مونږ ناست یو لږ داسې دا غوړ غوړ مولیان ناست او لاندې سر ته غریبان ناست نو ما چې یو لوړی اوچته کا او دویمې ته مې لاس کولو چې د درستخان ته مې رست وکته نو هغه نورو خلکو ته تشې وریجې پرتې وي او زمونږ دې سایډ باندې ډونګې وې او پکې ترکاری او فلان دي لاس مې ونی ولی جی نور څه راوړو مال نه بروټۍ ختمه شوه چې بار ووتو او واده والا ته مې وی چې تاسو خو جي سونه خوړم الله دې دغه کور ران که چې دا ته پکې اوسې ستا خدای بیخ بنیاد دغه پلار او نیکه وباسي چا کم خوار او غریبو ناستو په یو درستخان هغې ته دې تشې وریجې ایښې وې او چې دا غوړ غوړ ناستو دې ته د ډونګو کې چرګان ایښي تا خدای تباه او برباد هغه ورځ ده او نن ورځ د دې ښار کې خنزیر اوسېږي چې په مخ راشي مخ رانه واړئ په 50 کاله کې ما دا کار کړی بیا مې وی چې رور او رکوای او د ماښام تا ځان له سره کړي چرګان ایښي دي او په مالت کې د چا خوټ کېدلې پیتیم نشته او نیولې د روژه ده په خدای به ټیپر خرڅی چې مار بچې نیو وی د خلیل تر کعبې دا کعبه بهتر ده د خلیل تر کعبې دا کعبه بهتر ده چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه هغه د ابراهیم علیه السلام په مکه کې جوړه کړې کعبه چې ده د هغې نه د انسان په زړه کې چې کومه کعبه ده داتې اوچته ده هغه کعبه چې ورانه کې نو الله پې دومره نه خفه کېږي ګنټي او بیلچې راواله او مکې ته ورشه او کعبه ټوله ورانه کړه د هغې دومره ګناه نه ده لکه د چا زړه دی چې بې ګناه ازار کړو دومره ګناه نن مونږ قدم بیرته مضران یو ظالمان یو قدم بیرته دل ازار یو ښه به ګورو چې زما دې حرکت نه دې سړي ته دا تکلیف رسي نو په خپله لږ د زارو ګوټ تېر کړ بل ته تکلیف مه رسوه کړي نو عظیمانو عزیزانو مونږ لړمان او ماران یو دا چې ډنګ چاله نه ورکو ټک نه ورکو نو څه پېښ نه دي را باندې چې پېښ شي په لړم نو تماشه یې کوه چې 200 کاله دې ورته چوریانې اچولي که نه نو هم چې په لړم پېښ شي والله چې ټک دله درکړي نو تاسو مونږ لړمان دا چې لږ ډېر ښه یې وس هم نه رسي نو روجې سره سره دې څیزونو ته هم سوچ کوئ دې ته هم فکر کوئ پټ پټ پته لګوه په علاقه او ګاونډ کې چې اسې نه چې څوک چېرته بې روجماتي پاتې نه پټ پټ پته لګوه کینی دغه روجه به بیا تا دپاره زولنی وي او ته به جهنم ته روان کړې نو الله دې توفیق درکړي مونږ نه مخکې چې کوم مسلمانان تیر شوي دي په خدای قسم چې د خپلې خولې نه به یې وویسته او بل له به یې ورکړه خپله به یې نهره شپه تېره کړه او بل له به یې ورکړه نهره اوس مونږ تاسو په ایمان ووایئ زه به داسې وکړم چې زه نهره شپه تېره کړم زه یې تاله درکړم نو خو زه اوس فراډ او دوکه یم که نه یم زما ژوند ټوله دوکه ده زما د اسلام دا نوم اخیستل چې دي دا ټوله دوکه ده اوس بېنظیر هم چغې وایي چې دا ملک به زه اسلامي مملکت جوړوم ځکه خدای او قرآن ته وګوره په آرام کښېنه بس خلقو راوستې کښېنولې باچهي ده کوی د اسلام نوم څه لاړه او دا دومره بېهوده قوم دی چې د بېنظیرې په اسلام لفظ اخیستو باندې هم دي اوس بله ورځ یې د دې په جلسه کې چغې والی کېدې صاحبه نعره رسالت یا رسول الله نعره حیدری یا علی دا د دې په جلسه کې چغې والی کې دا تقریر خو بیا تاسو لیدلی نو چا څه یې وی او څه یې کولو څه حالو د قوم ورته څه کول نو اسلام زمونږ چې دی دا بالکل د دغه حدیث مصداق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د آخر زمانه اسلام چې دی د هر چا په خوله کې به وي د مرۍ نه به ښکته نه نو زمونږ اسلام صرف په خوله کې دی د مرۍ نه ښکته نه دی نو د خولې اسلام باندې به نه جنت ملاویږي او نه به خدای ملاویږي او نه به رسول ملاویږي د خولې په اسلام به هېڅ هم نه کېږي
پاغه اسلام به ارس ملاویږي چا په زړه کې وي او زړونو نه زمونږ اسلام وته دی زمونږ زړونو کې اسلام نشته دا زه په دعوی سره وایم او که کوم یو لوی نه لوی میماندار او مسلمان او بزرگ او جنډه په ولاړه ده وایي چې زما زړه کې اسلام دی ما سره دې خبرې وکړي اول ورته ځان ثابتوم چې زما اسلام په خوله کې دی پړه کې نه دی او بیا په دته ثابتوم چې پلانې کار دی وګوره پلانې کار دی دا نه چې په ځان جنډې ودرولې دي او خلق ته نګیر چاپیری او لاسونه صفای د دوی ټول خوراک پلیت او مردار او حرام دی د جوارای پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي د شرابو پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي د هیروین پیسو زکات په شکرانه کې دوی ته پیش کیږي نو مونږ ټول مردار خواري مسله خدا ده چې د چا خېټه کې یو نوړای د حرام او پرتې داغه سلويخت ورځې مونږ نه کی یو نوړای او چې د چا ټوله خېټه د حرام وډکه نو منځونه ماما نشته هغه د لیونی کار دی په دې تبرودي کې مکم کا بیا د جنت نو مغسته نو دا لیونی خبره مې په دې اړه لیکلې او دا شعر مې وې چې د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا که د خدای مهرباني وي خو صد بیړه بم پار شي او که په عقل وي او په قانون وي نو قانون په ذات کې مونږ یو قانون به مونږ جنت لو ته نه پریږدي په دې روزه کې خله قابو کوي څنګه روزه چې په خوراک سکاک ماتيږي دا سه روزه چې د بل د پاره کوه کني او د بل شیطانت کې او بل پسې بد وې په دې روزه ماتي جناب دې خبر پوهیږي د باز ائمه او دا مذهب دی چې د چا غیبت چې وکي په دې روزه ماتي نو غیبتونو نه ځان ساته امام حنبل خدای ته وی ته په څه خوشاليږي یا الله نو الله ورته چې حنبلا زما د خوشاله لوی شی چې د تلاوت القرآن دی څوک چې قرآن ډیر لولي زه په ډیر خوشاليږم په دې روزه کې چې اوسګاری ټول ورځ قرآن لولای الله دې توفیق درکړي باقي روزه په سماتيږي او په سنماتيږي یو لوی خبره ده چې هغه دنیا په مصیبت گرفتار ده او بل دا چې د روزه دا بعضی مسلې ګوره ار مولا پويګم نه ار چانه تپوس مکوي د لپاره خاص خلقي او تپوس به د خاص خلقو نه کوي د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې پروژه کې سړی ستنو وای نو روزه په نه ماتي ستنوال په مټ کې یا په پتون کې په دې روزه نه ماتي روزه په هر غشي ماتيږي چې هغه جوف د دماغو او جوف د خېټې ته معدې ته رسی په غیرو جماعتيږي چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسی په غیرو جماعتيږي د انجکشن دوايي په وخه کې سرایت کوي او جوف د معدې ته نه رسی او جوف د دماغو ته نه رسی تاسو خیال راځي نو انجکشن والو باندې روزه نه ماتيږي دنیا مليان به درته وي دارو پکې دنه نه لاړ نو څنګه روزه ماته نشته وای نشتا او کډېره تنګولې دې مړې نه ونی سي او په ولکه وګورځو وای مولا سه پکې نشته پارام کې دنیا دی خبره ما تاسو ته عرض کړم چې په هیڅ انجکشن روزه نه ماتي دا تحقیق چې علماء دیوبند کولو او دا فتوا ورکولا نو د دنیا ډاکټرانو او ماهرین را جمع کړیو او دا ریسرچ وکړو چې د ستنې دارو کم زیاته زی نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روزه نه ماتي د دیوبند علماو چرې جوګت نه دی وشته کته وای چې ستنې دارو دنه نه لاړ نو په روزه کې چې سړی ولامبي نو د ویختو دی بیخ کې سورې ده کنه ده ها د بدن دی ویختو بیخ کې سوري دي نو په دې سورو کې چې وبدن نه بدن تلاړي شیم په کار داده چې روزه ماته شي سترګو کې دارو اچولو باندې روزه نه ماتي غوږ کې دارو اچولو باندې روزه ماتيږي ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغو سره دی د سترګو کنیکشن ور سره نشته استنجا چې کوي د لوی او د سماعتي زی چې وینځي نو ډېر بکولاو نه کینی کلان دی نه وبدن نه لاړې نو داغه تعلقم جوف د معده سره بیان پر روزه ماتيږي خیال مراد بعض سعودي غوندي سړی کنه بس خو لګیای نو دی وجنا دا دود څو باتای چی دا اگر باتای
دا اگر باته د ورځې بازي دکانداران ځان ته لوګي کوي د دې دا لوګي چې سپېګمو کې لاړ شي په دې روزه ماتيږي ځکه چې د سپېګمو کې دارو اچولو سره روزه ماتيږي د دې تعلق هم جوف د دماغ سره دی سپېلنی لوګي کول ځان ته وغه لوګي چې لاړ شي اوس تاسو بداوي چې دا خزي چې پخلې کوي او شنه لرګي وي او پوکی ور کوي او لوګي په کو پوزه کې نه نوځي کنه کټوای پخې یا روټای پخې قربان د شریعت نشه خزه معاف کړی دي چې که خزه روټای پخې روټای یا کټوای پخې او داغه پس پیګمو کې لوګي نه نوته نو روټه په نه ماتيږي ځکه هغه عذر دی یا د بازي خزه میړه چې دی د کلنکار بچي مالګه کم ده او مالګه زیاته ده مرچکه ده سي ده او پلانې ده دا بازي سره بار ګیدړي کور کې خزو لازمري خیر اوس ټول سړي ګیدړان دي کخې اوس خزې زمري دي لاړې د ممای بنای کړی اوس خزې بداسه سوري ګرځي لکاس په هغه زمانه لاړې وای وہ دن گئے جو خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے چې خزو بستاو کم منلو هغه زمانه لاړې کلو کې غرونو کې باز سړیا ناړي دې مالګه کم زیاته باندې جګړه کوي اسلام دا اجازه تم کړې ده چې د ماخامي پټین کې رو کټوای پخې خزا ناغه تلک سکلم په جبر اوادي خو بیا به زر تو کی چې مالګه ته کم زیاته نشي سکلم ورته راوځي تاسو خیال راځي نو تکلیف مالا یو طاق په اسلام کې نشتا کم شی چې ستا د وس نه بار ده هغه اسلام پتا ضروری کړي نه دي یو سړی د داسې بیمار شو 104 105 106 ټمپریچر دی او هغه ډاون کیږي نه به د دوايانو نه اوس مليان ورته وایي چې نه ترغه بروجه نه ماتېږي تر څو زمکه او اسمان پیژني نو په ایمان وایي چې د زمکه او اسمان پیژندل پری دي نو دی به مړی کې ژوندې وي خو مړ به کنه چې زمکه او اسمان پیژني ترغه روجه ما ماتاو نه نه ایماندار او نیک ډاکټر چې خپل روزدار وي او هغه درته وي چې بچیا کا روزه دې ماته نکړه نو نور خرابېږي نو داغه په وینا به ټیک روزه ماته کې چې جوړ شي روزه نه پس به دا روزه بیا ودی تاسو خیال را چې زمکه عثمان پیژنې او زمکه عثمان فرق کولای شي نو روزه به نه خوري دام زمونږه د بے علمه خبرې دي عزیزانو دې ته بم لک سوچ کوای کم شي چې ستا د وشنباري ستا په زړه خدای پوي دی چې د روزه متعلق واوري حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو ورځ منځ نه پاتې شو چې منځ نه سار جمع نه پاتې شو نو ټول ورځ په جړه تیر کړ چې سار جمع را نه قضا نو الله ملائکو ته حکم وکړ چې معاویه ته یو په 15 زیات ثواب ولي د په جمع پسې و جړل بل سباله شیطان د خپل نو خذلو چې پاسه د جمع وخت سو کې ول ز شیطان ول پرون چرته وی پرون ماوی چې ثواب در نه لار شي خدای درته 15 درجه زیات ولیکلو نو پاسه چې نه درته زیات ولیکي نو خدای دار جمع ته قضا شو او ثواب یو په 15 ورکو نو خدای ستاسو زړه ته ګوري ظاهري عمل ته نه ګوري د رحمان د زړه د حال خپل یار ورته وی چې نمره لیوانه نه چې دا تمره ته چغي وه هغه ورته د رحمان د زړه د حال خدای خبر ده چې پزړه کې د یار دغه مڅدي ستا پړه کې چې د خدای د وجه څه شي کنه او خدای د پاره د کوم مینه قسم په خدای چې ټوله روزه وخوري کنه بم خدای اجر درکړي خو چې درد دې پړه کې وي عام طور باندې زمون په دې ملک کې کتا سو خیالو کوي بلکې نه زمون په ملک په تمام عرب ممالکو کې خاص طور باندې په مکه معظمه کې او په مدینه منوره کې 6 رکعات تراویح بعض حضرات تی زمون په دې ملک یا نور ملکونو کې چې اغي 8 رکعات تراویح منشا د اختلاف څه شه ده اسی په خبرو خو په پوهیږي امید ده وای خلق یې ځکه چې ټول عمر الیکشن هم کړی دي دا لیډر مزاج خلق چې په خبره ډېر خپوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تراویح په جمع باندې صرف دریش په منقول دي روایت د تراویح چې دي هغه د 8 رکعاتم شتا او د شلم شتا او د سلويختم شتا لن درتویم چې دریش په رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح صحابه او ته په جمع وکړي او په سلورم شپه
صحابه په انتظار ناستو او حضور علیہ السلام ورته راونوت. سبا له صحابه تپوسو کو چې یا رسول الله مونږ خو بیګا انتظار کولو تاسو تراونوت. حضور علیہ السلام فرمایل چې کنن شپم زرا وته وي نو دا تراویح به په تاسو فرض شوه، ځکه چې د پیغمبر دوام په یو عمل باندې دا موجب د فرضیت. نو زم بیګا ذکر او نوتم چې دا تراویح په تاسو سنت پاتې شي او فرض در باندې نشي. ما په خبره پوه شوي. بل خبره دا ده چې د حضور علیہ السلام دور خو په دې رنگ باندې تیر شي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور خلافت شو، هغه هم په دې رنگ باندې. د عمر فاروق په دور کې چې روزه رااله نو صحابه ټول په مسجد نبوي کې جمع شو او عمر فاروق انتخاب د هغه امام وکړو چې چاته قرآن ډیر یاد، هغه د مخکې شي او 60 رکعاته تراویح دي. د عمر فاروق تمام دور خلافت چې دی هغه په 60 رکعاتو تراویح باندې تیر شي. اوس زمونږ په دې ملک کې کوم حضرات چې د 8 رکعاتو قائل دي نو هغه دا وایي چې د پیغمبر عمل د 8 رکعاتو او دا د 60 عمل چې دی دا د عمر فاروق. اوس عزیزانو دا علمی خبره ده چې قول او فعل د صحابي دا په باب د ما لا یوقلو کې محمول وي په سما باندې. صحابي چرې د ځانه کار نه کوي، چرې، ځکه چې صحابه ټول معیار د حق دي. دا نن چې تاسو د قرآن ختم وکړو یا قرآن ته د خدای کلام وایي یا ځان ته مسلمانان وایي، دا ټول د صحابه برکت. ځکه چې صحابه چې دا د پیغمبر نه برای راست اخذ کون کیو د دین، برای راست اخذ کون کیو د قرآن، برای راست اخذ کون کیو افعال اقوال اطوار د پیغمبر، دا برای راست. نو نن چې کومه نقشه د اسلام تاسو ګورئ او ستاسو په مخ کې پرته ده نو دا د صحابه وجه. که دا ثابت شي چې صحابه هم په منځ کې خیانت کون کیو یا صحابه هم په منځ کې غدارانو، نو بیا تا او ما سره چې کوم اسلام دی د دې څه ګارنټي کېدی شي چې دا صحیح هغه اسلام دی چې کوم پیغمبر ویل کېدی شي. هلکه ما یو خبره وکړه او دا زما خبره چې دا تاسو ته د ارشاد نقل کړه، نو که زما خبره به صحیح اله ته تصور کې چې اول اعتماد به په دې ارشاد کې یا په دې امام صاحب دی کې، ٹھیک ده جی، په دې مولانا روح الامین به ته اعتماد کې چې دا دی چې څه وایي بجلیګر ملا هم دا ویلی دي، او که ته ووایې چې دا غدار دی نو زما خبرې څه ګارنټي شته چې دا به صحیح تاسو ته نقل کړي، کېدای شي د پکې د ځانه څه ګډوډ کړي. زما په خبره پوهېږي؟ که صحابه په منځ کې خائنان او غداران تصور کړي شي نو بیا ستا او زما منځ کې چې کوم اسلام پروت دی د دې هېڅ ګارنټي نشته چې دا همغه اسلام دی چې کوم د اسمان نه راغلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته پیش کړی. نو صحابه الصحابه كلهم عدول، صحابه چې دي دا ټول عادلان دي او صحابه معیار د حق. دا ما ویلي، دا زما خبره نه ده، دا د پیغمبر سردار کونین خبره ده. فرمایي چې اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، زما صحابه پسان د ستورو دي، ار یو پسیم چې اقتدا وکړه دغه صحیح لار. تاسو خیال راکړئ. نو صحابه چې دي دا معیار د حق. زمونږ دا ایمان دی چې پیغمبر نه پاتې شوی دین صحابه، تابعین، تبع تابعین، ائمه مجتهدین، ائمه مفسرین، علماء کرام، دا همغه رنگ دی چې کوم اسمان نه نازلو نو صحیح تر مونږ پورې د دې خلقو په واسطې را رسېدل. نو اول به دا ایمان ګڼئ چې صحابه چې دي دا معیار د حق. ځان نه به د شیعګانو وروڼه نه جوړوئ. شیعه او زمونږ منځ کې څه اختلاف دی؟ شیعګان وایي چې د حضور نه رستو خلافت حق د حضرت علی او ابوبکر صدیق واغست. نو په دې زمونږ او د هغې جګړه ده. نو زما ورسره جګړه نه کوم، او زه ورته دا وایم چې تاسو په ایمان ووایئ چې کوم سړی په کور کې خپلې ښځې سره فیصله نشي کولی، خپل زوی سره نشي کولی، خپل لور سره نشي کولی، هغه دا حق لري چې نن نه 1400 کاله وروستو د صحابو فیصلې وکړي. هلکه خوار شي ستا ښځه یې رڼی ګډه ده ټوله ورځ بار ګرځي،
پاغي باندې د صاحب قابو ناراضي او داغه سره فیصله نشي کوله. ته نن نسور لسو کال رستو لاړې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي فیصله تکه داغه د فیصله حق د چا دی؟ سردار کونین فرمای انما انا لکم مثل الوالد لولده. اے صحابه ز تاسو د پاره په مثال د پلارم لکه پلار چې د پاره د بچوي. نو د زامنو منځ کې اختلاف چې دی د هغې د فیصلې حق د پلار زیات دی که د پردي سړي زیات دی؟ ټیک ده. صحابو منځ کې که څه اختلاف پېښ شوی هم و نو هغه حق د فیصلې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه حق د فیصلې ستا او زمانه دی. پاتې شوه دا چې خلافت د حضور علیه الصلاة والسلام چرته یو ضعیف روایت هم نشته چې هغه دا ویلي چې ما نه رستو خلیفه به حضرت علی وي. چرته وصیت د پیغمبر نشته. پیغمبر دا شی په قوم پرېښو چې ما نه رستو قوم پوهېږه او انتخاب د امیر. تاسو خیال راغی د حضور وفات چې وشو قوم او صحابه ټول را جمع شو او انتخاب د امیر کولو. انتخاب د امیر ټولو په اتفاق سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. اوس هغه بیا څنګه امیر؟ هغه وروره داسې امیر نه و. مونږ دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې ابوبکر صدیق ټول مال حالو والو حضرت علي ته اډو څه پرېنښوه. ځکه مونږ خو په دې قهر د شنډه خرونه یو ډنډ کې ټغېږو که نه. مونږ خو دا خیال دی چې راته ښکاري چې دا د پاکستان خزانه وه دی چې پې وزیر شو د هر څه یوړه مونږ یې پرېښو په ډاګه. هلته خلافت د ابوبکر څنګه و؟ نن ته بیعت شو او مازیګر له صادرې په اوږه اچولې دي بازار ته. نو د روژې متعلق څه ضروري خبرې ستاسو په مخ کې عرض کول دي. عزیزانو 15 ارکان دي د اسلام چې هغه 15 ارکانو باندې د ټول اسلام دارومدار دی. په هغه 15 ارکانو کې یو رکن چې دی هغه روژه هم ده. او دا یاد لرئ چې هر یو شی دا فرض کیږي په حکم د پروردگار عالم باندې چې د کوم شي متعلق حکم د الله تعالی هغه شی فرض دی. د روژې متعلق هم قرآن کریم کې د الله حکم دی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. چا باندې چې د روژې میاشت راشي او د اهل د روژې وي نو د روژه ونیسي. نو د روژې میاشت را روانه ده. الله دې مونږ او تاسو ټولو ته د صحیح روژې نیولو توفیق نصیب وفرمایي. قرآن کریم کې الله عز اسمه ارشاد فرمائی چې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو کتب علیکم الصیام فرض کړل شوی د پتاسو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه کسانو باندې چې کم تاسو نه مخکې تیر شوي. کم قومونه چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي نو روزه په هغې هم فرض وه یوازې په تاسو نه ده فرض. علما لیکي چې د روزه کې راز څه دی؟ آخر خدای پاک ته څه په لاس راځي چې د سحر نه واله تر ماښامه پورې خلق د لوږې او د تندې نه مړه کړي. ما په خبره پوهېږئ؟ ځکه چې الله ته پته ده چې کوم خلق روزه نیسي او کوم یې نه نیسي. نو چې ده ته پته ده چې دا خلق یې نیسي کمرې هم نیسي نو بیا ولې دا امتحان پہ باندې کوي؟ نو عزیزانو د امتحان دو وجه وي. یو وجه د امتحان دای چې ممتحن ته د مخکینی سړی پته نه نو امتحان پې وکړي. پته ورته نه چې دی په دې تعلیم کې قابل دی او که نه دی نو امتحان ورته کېږي پرچه لاس کې ورکړي چې بھئی دا مضمون ولیکه. نو د الله متعلق دا ویل چې ده ته پته نشته نو دا خو ناممکنه ده. ځکه چې الله د هر چا په سینه عالم دی او هغه ته پته ده او د هر چا قابلیت هم ورته معلوم دی. دغه سوال په هغه ځای هم واردېږي چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود اور جوړ کو او دومره لوی اور و چې په شپږو میاشتو کې خو ایله تازه شوی و. اوس دې امتحان ته ګوره چې څه وخت کې نمرود دی دې اور ته ورچوي چې منې کېږي د خپلو خبرو نه او که دې اور ته دې اچوم. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې منې کېږم خو نه ورچوه. چې اور ته یې ور واچولو نو دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام ورته راغی
نو ورته وی چې وایا سه امداد درکم په ډېر لوی اور کې راوغورځېدی. نو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي؟ چا چې اچولی مغه پوهېږي او امداد یې پوهېږي. نو یو بله د خوند خبره درته عرض کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تلو نو د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتهی کې جبرائیل ورته وی چې دې ځای نه زه مخکې نشم تللی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او جبرائیل یو بدل درنه عالم زما نیکه ابراهیم علیه السلام چې په اور کې نمرود اچولی نو تا ورته ویلي چې امداد درکم. اے ابراهیم دې وخت کې زما هغه ځای ته رسۍ کېږي چې ستا نه کېږي. نو زما نیکه درته وی چې نه چاته چې ستا رسۍ کېږي اما ګوري لګیا دی. نو نن وایه جبریل هغه ځای ته زه روان یم چې کوم ځای ته ته نشې رسېدی نو که څه خدمت دي راته ووایه چې مخکې درته پیش کړم. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي؟ وی داسې بې اختیاره دې را ټوپ ولیکو. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې خبره دا ده چې دا د نمرود وس کار نه او نه د نمرود کار دی چې دا سما سره کېږي لګیا دی. دا کول والا بل دی. زما محبوب او معشوق دی. په دې خوشحالیږي چې زه اور کې وغورځېږم. نو چې زما معشوقه پې خوشحالیږي نو دا بې اختیاره مې ور ټوپ ځکه کو. ډاکټر اقبال وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. دا عقل تقاضا خداوه چې دی اور ته ور ټوپ کم او کنه سوچ مې کولو. او د عشق تقاضا دا ده چې سوچونه به نه کې بس وردانګې به. نو عزیزانو روجه چې دا الله ته څه په لاس ورځي نو مارز دا وکړو چې د محبوب امتحان په سړی چې دی د هغې دوه صورت ای. یو صورت دای چې دته معلوم نه چې دی به په د امتحان کې پاس شي او که پاس به نه شي نو د خدای متعلق خدا خبره ناممکنه ده. یو صورت دای چې په هغه امتحان دې دپاره کوي چې نورې دنیا ته سبق شي چې تاسو هم بني آدم یئ او دعوه کوئ د دې خبرې چې موږ د خدای عاشقان یو. نو تاسو هم انسانان یئ او ابراهیم علیه السلام هم انسانو. اغم دعوه د عشق کوله بې اختیاره اور ته ټوپ کړو. اغم دعوه د عشق کوله د زوی په مرۍ چاړه کېښوه چې زما خدای ویلي چې زوی حلال که نو بسم الله الله اکبر. نو د ده د عشق دنیا ته ښودو چې سبا ته دا ونه وی چې یا الله ما تا دپاره دا کړي او ما دا کړي او ما دا کړي نو زه به درته سیمپل پیش کم چې ما دپاره کولو والا چې و هغه دا و لکه ابراهیم علیه. ما په کال کې یو ځل په تا روژه راوستې وه نو هم ټوپونه دې وان غرق شو. نن خو ډېره ګرمي ده نن وږی ډېرې ما نن تږی ډېرې ما. په دې روژه کې یو دا خبرې ګورئ نن مې پېشمنۍ نه دی کړی او نن مې چې چای نه دي څکلي اوده پاتې شوم او بانګ یې را باندې وویو. ټوله ورځ که تاسو خیال وکړئ مونږ دا خبرې کوو دا به نه وی. په خدای قسم چې دا روژه چې فرض شوه نو په هغه وخت کې غوښې چرته وي دا سبزیانې چې دا تاسو نن خورئ دا چرته وي. یو کدو به هغه به هم ډېر په مشکله پیدا کېد او چې پیدا به شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو لګیا دی پرې کوي نری نری پرې کوي. جی دومره نری ولې پرې کوئ؟ وایي دومره نری ځکه پرې کوم چې یوازې زه نه یم چې لږه خوروا پکې وکړو چې د ګاونډیانو ته هم لږه لږه ور. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکاري به چې وه نو هغه به چې پاو شی و نو پکې دړی اوبه به وي. تالی چې و د هغه د لرګي جوړو نو هغه یو تالی دومره لویو چې څلورو کسو به اوچتولو. څلور کسئ چې اوچتئ اندازه وکئ د دې نیم جومات هومره تالی به وي نو هله به څلور کسه اوچتئ. نو دا دومره لوی تالی دې دپاره جوړ کړی و چې مونږ چې روټۍ خورو هسې نه چې چېرته غلام یا مریی یا مزدور دا رانه بار پاتې نه شي چې هم په دې تالي کې روټۍ و. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې یوازې به روټۍ نه خوړه څومره ملګري غلامان خادمان مریونه دا ټول به ځان سره په یو تالي کې د دواړو کونو بادشاه دی او په روټۍ ورسره مریونه او خادمان ناست. نن چې د دوانو افسرین هغه نوکر ځان سره کېنئ یا ډرایور ځان سره په روټۍ کېنئ یا خدمتګار ځان توبه استغفار او بیا لا چې خان نوابي په دې پاکستان کې وګورئ دا پاکستان به خدای غرقوي نه
په دې هفته کې وګوره په ټول پاکستان غلې اورېدي، شلګونه کسان پکې مړ شو. یو علاقه داسې نه ده چې غلې په نه دا ورېدلې. نو پرون می چاته وی غلې لا څکه، اوس د آسمانی د بل قهر انتظار کوي چې کم قهر به در باندې وری، کم افت به در باندې وری. په خوا خو بداو چې خزه به غډېدا او سړو به تماشا کوله، اوس سړی غډېږي او خزه تماشا کوي. هی په شرمونو د عمل کو شرمېږي چې او شرمېدلې به څه شرمي. په خوا به خزه غډېدا او سړی به تماشې ته ناست. کم سړی به چې خزه ته چیلم ډکوله بړواګان به ورته وي، او یا بړواګانو ته به چیلم ډکولو، مونږ باغی پورې خندل چې او به غیرت ته څنګه پښتون ځانته وي. خدای دې به خباسه ته بړواګانو ته چیلم ډکې. مونږ لکوالی زمانه کې به دا ډېر تعجب ګڼلې. اوس ټول ملک ګډېږي، هر سړی کنجر او ډم دی. دا مونږ ګیرو والا چې نه ګډېږو، لږ دا سډیله میلم په مخ ولاړه دې نه شرمېږو چې نه مونږ د ټولو نه زیات. تاسو وکړه ابل ورځ د قوم ګډه، بیا د قوم د ملک د اسمبلی ممبران ګډېږي. نو چې د کوم ملک پارلیمنت کنجر وي، داغه ملک انجام بچي او داغه ملک حال بچي. تاسو به نورې د ځان تماشې کوئ. نو عرض مې داو چې روجا په دې ملک کې هم غریبو ته راغلې ده، سرمایدار روجې نه نیسي. پیغمبر فرمایلی دی الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شی چانه پیجندو، او زر دې چې بیا به ناشنا شي، څوک به نه پیژني. فتوبى للغرباء، خوشحالی دی وی د غریبانو خلقو د پاره. خو زه د پاکستان غریبانم چې د په دې حدیث لاندې نه غنم. پاکستان غریبان دي، خدای په خړ سیلاب یوړي. څومره ډمتوب او کنجرتوب چې نن د غریب په دماغ کې دی، دومره د سرمایدارو نه دی. تاسو ورشئ کابل ته مازیګر ټیم کې وګورئ، کل هم به پکې دا د غریبان او سټمار او د شاخه تاخه زامن دا به ګورئ، د ورځې به پالشونه کوي، د ورځې به مزدورۍ کوي، او مازیګر کې به سینما کې ګورئ. نو عرض مې دا عزیزان چې دا قوم د قوم زما په دې سترګو سترګو کې کېږي چې صافت لاندې برازي. اوس په دې به خدای عالمي چې صافت به پې نازله. بار تقدیر روجا الله فرض کړی دی د پاره ده چې دنیا ته وخی، بیا خاص کر ملائکو ته وخی چې تاسو وګورئ. دا تاسو ویلیو چې بنی آدم ما پیدا کوا، دوی به څه چل کوي؟ پردی وینې به تویئ، پردی کورونه به ورانئ. مونږ ډېر یو ستا عبادت دپاره. اوس وګورئ زما په بندګانو زما امتحان دی. سهار نه تر ماښامه پورې 14 غنټې ما دپاره لوږه او تنده تېروي که نه تېروي؟ نو ستاسو په روژه باندې به الله د ټول کائنات په ملایکو کې فخر کوي، په تاسو به فخر کوي. حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ جنت ته چې خلق ننوځي، یو دروازه ده، د هغې ریان نامه ده. ریان دروازه به خاص کر روجهدارو ته آواز کوي چې تاسو زما په دې لار جنت ته ننوځئ. نو زما عزیزانو په دې نعمتونو کې چې دا د شپې تاسو خوړلي، او دومره وخورئ چې بیا بل ماښام له مو مړه نه کېږي. ملایانې د شپې وګورئ د دې پیوالاو په دوکانونو باندې لوښي ورته پرېښي چې ملایي، دا غوړې خورواګانې، خوار نه خوار او غریب نه غریب سړي تم الله تعالی پېشمني کې پراټې نصیب کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په جنگ کې د روجې میاشت وه او د ار په شکال ورځې صحابه روجې م نیولې وې او جنګ م کول، او داسې روجې نیولې وه چې ماښام نور څه د خوراک نه و، نو یو قجوره 2 کسو باندې نیمه کړې وه، نیمه تا وخوړه او نیمه ما وخوړه. په دې م روجه م نیولې او سباله د بدر په میدان کې جنګ هم کوله. تاسو به څه کوئ؟ رحمان بابا وی په عوض دې کم طاعت دی ورته کړی، په عوض دې کم طاعت دی ورته کړی، دا نعمت چې په هر شام او هر سحر خورې. سهار او ماښام چې کم نعمتونه ته خورې، د دې بدل کې دې کړي څه دي؟ بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې،
نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې د ځان بولې ناتوان ولې کم توان او طاقت دی چې الله تعالی تا ته نه دی درکړی